وکیل ماما ته وې په دې لاره چې روانې سي ماما ته ودرېږه زما یو مقدمه ده هغه به درته وایي چې شوده ته دونه نه پوهېږې پلاني دی که زما آفس دی هغې ته راشه که نه دا د لارې خبرې دي او اشرف علي مولي صاحب په دغه لار روان څوک ته به استاد یاره چې یو مسله ده هغه وکړه یاره لمونځ مې کوه په دویم رکعت باندې کېناستم خو هېر مې شو پاڅېدم دی ورته زر زر مسله بیان نو خدای دې بې خو نه بچ مسله یې ته بیان کړې کړې جیب دې لړم کېنولې یو 500 ورته ورکړه چې دلته پې ټماټر ځان درته نو د ملا دپاره بیا زمونږ سره روپۍ نه او د هغه آفس ته ځو او چې لاړ شو زما ځای ته یو سړی راغلی نیمه ګنټه انتظار یې کړی زه نو بل چې راغلم یاره چې ما خو ډېر غټ انتظار وکړو ما یې ښه خدای دې خوشحاله کړه خدمت بس څه تعویض یې تعویض لا وایي ښه مې وبخښم دله مې دا نیمه ګنټه انتظار څه اوبه اوبه باندې او جي هغه چې کوم دی نو شربت هم راوړی ما ښه ګرمي وه او ما وی چای هم راوړې وه ما ښه دا خو ډېر ښه وشو دا ډېر مې کوم ځای کې ناست وې دلته مې دا لاندې د څه پرده وې تولري مې شاته داسې پراته دي وې دا تکیه او مې د یوې په ځای دې خوار شوې دوه تکیهګانو ته ډډه والې او مې زه بل ډاکټر له تللی وم نمبر مې اخیستی و نو ناست وم نو وچ بینچ و او هغه بینچ مې حافظ صاحب داسې و که نه چې هغه دړې پرې لګېدلې یو اواره تختم نه وه لکه داسې تختم نه دا دړې پرې لګېدلې نو مونږ خو دغسې وچ کلک شی راکې نشته کله به په دې یو طرف شوم کله به په بل ستړی شوم مې 4 ګنټې مې ډاکټر ته انتظار وکړو او 1500 روپۍ 1500 روپۍ دا مې هغه له فیس هم ورکړی او ګنټېس مې ورته 4 انتظار وکړو مې خدای دې بې خو باسه د 100 روپو خو دې شربت څښلی او د 500 روپو دې چې زمونږ هلکان ډېر د سخي ارسلخان زامن دي بسکټ او مټۍ مو سره راوړی مې د 500 روپو خو دې چای څښلې ده او مې د خان د سپي په شان دې ډډه والې ده د 2 تکیهګانو ته او راغلی خپل کار لی مې تا مال سره بیا چاته وی او ډېر ستغ مولا دی ډېر بد اخلاقه مولا دی زه یې عزته کړم ما وی وس مې د باندې نه کېده خپل ځای کې مې ناست و چې لوړ مې راته نیولی وی چې څه ډډې په ډډې مې بیا اړولې تاسو فکر ته خبره راغله نو د علماو سره خپل ربط او تعلق وایي چې دا نوزګار نه یو ښه زمونږ کار زمونږ دا کار کار زمونږ دا کار دی او بل وی تیار یې وخوړه تیار یې وکړه تیار یې وخوړه وایې که نه وایې شته ده کې دانې ده کې شته دی دې مولیانو تیاره وخوړه او الحمدلله الحمدلله خدای پاک په تا ګټي په مای سټي خدای په تا ګټي او په مای سټي څه مطلب د دنیا چې څونه محنتونه دي نو هغه ته کې زمینداری ته کې ډریوري ته کې ګلکاري ته کې لواري ته کې ترکاڼي ته کې مړه خو هر څه ته کې هر څه د عام مسلمانان کوي او چې ډېره مړه داسې د بخیل بچی شي که نه دا لاس خو یې رپېږي داسې خو دې جیب لی ورسي استاد دا د خدای په مال کې کارونه د کاڼي نه هم درله اوبه وباسو د کاڼي کیسه جوړه مې راوړې وه دا ځان له جوړه کړه دغه دی دا لمونځ به پکې ثواب به دي مې کېږي زما به ثواب کېږي وایو که نه وایو شته که نشته به داسې کوم په دې معاشره کې الحمدلله بیا ووایه الحمدلله دا علما ستاسو خیرخوا دي دا مدرسې جوړې کړي دي دا دارالعلومونه دا محنتونه کوي دا خواري کوي دا د مقصد دا دی چې ستاسو کورونو ته خیر ورسوي دا یو بچی چې حافظ شو دا یو بچی چې عالم شو قسم دی دا پوره خاندان کور نه دا پوره خاندان د پاره د تبدیلی دین طرف ته د تبدیلی سبب او باعث پکې خیري جوړېږي انشاءالله زموږ یو شاګرد دی نو هغه
ما ته یې ویې چې پلار ته مې وویل چې دا ټي وي درکړه څه موده مخکې خبر ده خو نه یې درلګي نو چې ماتې کړم نو څنګه به یې مې ماته وایه لږ صبر ورته وکړه نو ماتولو وخت بیا راشي خو هغه ورته نه ټینګېده نو بله ورځ یې ما ته وویل چې هغه ټي وي ما اوسېده چې لکه خدای دې بېخو نه باسه ولې دې سېده ویې نه نه څنګه دې اوسېده وی سوچ مې وخ کړی او دننه مې پکې اوبه واړولې وی چې پلار مې سوچ ورکړي چې بړق شوي شي چې کوم ځای هلته نګېټیو او پازېټیو یو ځای شو نو یو بړق یې نارې کړي وی چې دا چا کړي دا به یې وړو کړي دا به وړو کړي وی ما ورته ویل چې او دې وړو به کړي نو زه پکې په کور کې ټول نه وړو کې وم ټول نه کشر زه وم مې دا دې وړو کړي دا ډېر قرآن کاري وی چې حقه ټي وي د کور نه تللی دی الحمدلله نن د هغه ټول وروڼو کې ګیرې پرېښي د یو کس د برکته چې د ټولو نه کشر دی هغه عالم شو د شیرګل دارالعلوم فاضل شو نتیجه دا راووتله چې په ټول خاندان کې انقلاب راوست نو تاسو هم یو بچی عالم کوي یو بچی عالم کوي حافظ کوي کوئ به که نه هلکه جنت خو م خوښ دی که نه جنت ته خو ځئ که نه چې جنت ته ځو نو یو به تعاون د دې مدرسې سره کوئ نسوار پرېږدئ هغه د نسوارو پیسې راوړئ دلته کې خیر دی زه ټولې مه راوړئ نه مې به کم د سره د نسوارو هغه شګنې چونډایا و په 100 روپۍ دی بل اوس راته چا وي نو هغه خو یو بې خونده نسواري مګر یو چونډالی د ورځې خوري نو هغه بچت کوي 600 روپۍ ته جوړېږي 300 باندې ځان له ټماټر کور ته یو سودا 300 راوړه مفتي صاحب له ور او دا ګیري چې خره دا مخ رہے ښه ګیري مخ رہے دا پرېږدئ بس ګومنځ ولا پیدا کوي آسان کار دی چې اودس پې وکړه ګیره به دې ګډه وډه شي بس زر او چې خیرې نو څه لګي یاره دونه کنټرولې دی ولا بل اغستی او هغه برش دی ولا بل اغستی دی او صابون پکې بیل دی او کشه پشه سار مال دی اول کار دی چې د خدای نافرماني شروع اول کار دی سار دی نو دا ګیرې پرېږدئ نو په 100 روپۍ باندې ته په میاشت کې بچت شي هغه راوړئ او دې مدرسې له ورکوئ او بل غټ تعاون دا دی چې یو بچی عالم کوي څوک وایي چې زه به یو بچی چې کوم دی مستقل مدرسې له ورکړم ماشاءالله الله دې ستاسو په دې لاس اوچتولو کې خیر او برکت نازل کړي او د نیکۍ اراده مو وکړه الله دې په دې تاسو له نیکي درکړي او ستاسو بچي دي الله د ټولو عالمان به عمله کړي دغه څو خبرو باندې اکتفا کوم و آخر دعوانا ان الحمد لله